بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی الموانع دیزنه مصنف رحمت الله علیه د میراث نه منی کول ولا شیون خای کوم شاید د میراث نه سړی منی کوي. موانع د مانع جمع د مانع منه رکاوټ واجه دیول تیل شي دیول مانځ کې روشي نه. فصل فی الموانع دا فصل د په هغو شیونو کې سړی د میراث نه منی کوي. په لغت کې عامې ژبې کې مانع معنا د حایل رکاوټ. اصطلاحي مقصد یې څه ده؟ څه دا رکاوټ کله وموندل شي د دې وجې نه سړی به څه شي میراث نه محروم وګرځي، محروم شي، بس میراث ورته نه میلیږي. یو سړی محروم وي بل محرومه تیر شي بس سره ورته میراث میلیږي نه. بل د محجوب معنا ده میراث دې ته میلیدلو خو بل میراث ولا سړی و دي نه ښې درجې کې و هغه د وجې نه بیا دې ته نه میلیږي، دې تیل شي محجوب د ځان ته شایده. د میراث نه سړی منې کېږي میراث ورته نه میلیږي، دي دوی واجې دي. یو خو دا شایده ده څه د چا نه میراث وړل نه شي، لکه پیغمبر کله وفات شي د هغې کورنۍ د هغه نه میراث نه شي وړل. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمیلي لا نورث ما ترکنا صدقتون، ایمونه چاته میراث نه میلیږي بچی اولاد ته، کوم شی پاتې شي بیا بیت المال ته میلیږي. بل داسې مانع وي د وراثت نه. وراثت معنا ده سړي د میراث میلوېدلو خو دې کې د کوم اهلیت و دا ونه پاتې شولو، اهل نه شو پاتې. اوس ښایي المانع من الارث هغه شی سړی د میراث نه مانع کی پاتې کی رکاوټ ورته جوړ شي. څه دي؟ اربعة څلور شیون دي. څلور شیون کله کوم سړي کې وموندل شي دي ته به دغې مړه کاس نه هیڅ میراث نه میلیږي. الاول لاندې ورسره لیکلی ده الرق سړی غلام وي. الرق معنا سړی غلام وي. وافرن کان او ناقصا پوره طریقې سره یا نیمګړې طریقې سره. وافرن معنا پوره، لکه لاندې لیکلي کالقن والمکاتبې یو غلام ده یا مکاتب ده دې ته پوره غلام نیل شي. او ناقصا یا ناقص غلام یا څنګه کالمدبر لاندې لیکلي سره، ځکه مدبر غلام د مرګ نه بعد زدیږي یا څه شرط وي سره. ایک نمبر خو وشو. نمبر دو الثاني سره لیکلی والقتل قتل کول الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره څه هغه د وجې نه قصاص وجیبېږي سړي باندې یا کفاره رسي. داسې قتل چې وکړو دې سړي ته میراث نه میلیږي. څه چل وشو چې سړی د خپل اباجانې قتل کړلو اوس دې ته میراث شي ته میلیږي، ځکه دې خپل اباجان قتل کړو دې ته نه میلیږي. همدا شی ته یې ورور لګر خپل ورور یې قتل کړو، دغه ورور نه څومره جایداد پیسه سونا چاندي وغیره ځمکه د قانونه پاتې شي دغه سړي ته نه میلیږي د چا قتل کړی، بس دا ونه ختم شو، دا نورو ته میلیږي. نمبر 3 الثالث و اختلاف الدینین دینین نه د دین خو کارځي تل شي ته دین د دینین دواړو کسونو دین سره کې بدل وي دو د یو بل نه نشي وړی میراث. یو سړی د کافر د خپله باندې خو زوی مسلمان ده دا پلور یو پوت شو دغه مسلمان سړي ته د دغې پلور نه میراث نه میلیږي، نور د کوم کافر زمن دی ورته میلیږي. یو سړی د مسلمان د خپله باندې زوی کافر ده یا ورور یې کافر ده هغو ته میراث دې سړي نه میلیږي ځکه د دین سره کې بدل ده. والرابع څلورم نمبر څه دي؟ و اختلاف الدارین دواړو ولا دار بدل وي. دار کور ته نه شي الدې کې ملک تیل شي، ملکونه یې بدل. یو ده په یو ملک اوسیږي بل ده په بل ملک اوسیږي. هغه څنګه لکه اما حقیقتا یا حقیقي وي څنګه کل حربي و ذمي. یو سړی د حربي ده دارالکفر علاقې کې اوسیږي څه کې بالکل کفري نظام د کفري حکومت ته. و ذمي د بل ذمي کافر د خو اسلامي ملک اوسیږي، اسلامي ملک دی جزیه ټیکسا قبلي خبرې منی دي شرایطو مطابق اوسیږي. کدا حربي دی خپل کاس ورور ورسي وو خدا ځکه وفات شول د خودي ملک اوسیږي اسلامي کې نه دا د هغه نه میراث نشي خستی یا دو مړ شو هغه سړی کوم کافر د حربي کافر وتیل شي هغه د دې نه میراث نشي. ځکه څه ملکونو کې اختلاف ته بیل بیل دي ځون ته د اختلاف منه بدل دي او حکما یا اختیار سره نه وي هغه شاندې خود شوي طریقه طرز وغیره اندازې بدله. څنګه کل مستعمن یو کافر د په امن سره راغلی وي ځای خستی اسلامي ملکی دو خو بیا واپس سی خپل علاقې ده کنه دو سړی د اخ سړي نه میراث نشي خستی او ذمي د بل د رشته دور د خپل د یا فلور وغیره شي ده خو ذمي د اسلامي ملک خو دو اوس يرمشا دو خو نسی دي زنه نه مستعمن څوک کاسي د ذمي نه میراث نشي وړای دینه دو میراث نشي خستل.
او الحربیین یا دوه حربي کافر دي خو یوه ملک د سره نه اوسي من دارین مختلفین دو بدالو ملک کې د اوسي یو د اوسي امریکي کې بل د اوسي روس کې روس ځون ته ملک ته کوپری ملک ته انداسې امریکا ځون ته کوپری ملک ته او د دواړه ورونه دي یو د امریکي کې اوسي یو د روس کې اوسي دواړه کاپیرا دي یو مړ شو د بل میراث نشي اخیستی دی بل نه ویلي ځکه د دوله ملک بیخي بدلدار شيږي اوس د دار چې شتل شي دا بدلیږي څنګه و دارو د ملک چې دا دا بدلیږي انما تختلف باختلاف المنعه والملک دا بدلیږي د فوج لخر په ذریعه سره منع عسكر لخر شو فوج شو ځکه دی ملک له بیله فوج د بیله ارمی ده بیله پولیس ته بیله ارچ نظام ده والملک بیله بدشهی ده یو الملک بیله بدشو ده نو دو ولا بیا ارش بدل شي بل نویلی لانقطاع العصمت فيما بينهم د دو مانس کی کوم عصمت ته خپل مانس کی کوم تحفظ ده خپل مانس کی دو کوم ولایت ته کوم قدرت ته طاقت ته ایو بل خلاف ته د دښمن مدد کی دي کی دو بیل دي ځون ته یو بل سره کانټیکټ نشته هر ملک دي ځون خپل به حفاظت کوي